ایو صحابی راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل د الله پاک پیغمبر په کور کې مې ډېره تنګسیا ده غریبي مو ده د خوراک څه شی نشته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی منځونه زیات کا مون زیات کا الله ته متوجه شه الله تبارک وتعالى په کور کې سره راولي فراخ راولي نو یو دا چې د مونځ پابندي څوک کوي الله تبارک وتعالی به ژوند نه تنګسیا لرې کړي او څوک چې د مونځ پابندي نه کوي الله تبارک وتعالی به ژوند د تنګسیا نه ډک کړي اوږد حدیث دی فضائل اعمال کې دا حدیث مبارک ذکر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ومن حافظ على الصلوات اكرمه الله تعالى بخمس خصال چا چې د مونځ پابندي وکړه الله تبارک وتعالی به د دې انسان په 5 طریقو سره اکرام وکړي په څو طریقو سره په 5 طریقو سره به الله تبارک وتعالی د دو اکرام وکړي یو باغی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي يرفع عنه ضيق العيش الله تبارک وتعالی به تنه د ژوند تنګسیا لري څوک چې د مونځ پابندي کوي الله تبارک وتعالی به د ژوند تنګسیا لري ما درته اوس وی کنه ایو صحابي راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل د الله پاک پیغمبر په کور کې مې ډېره تنګسیا ده غریبي مو ده د خوراک څه شی نشته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی منځونه زیات کا مون زیات کا الله ته متوجه شه الله تبارک وتعالی په کور کې سره راولي فراخ راولي نو یو دا چې د مونځ پابندي څوک کوي الله تبارک وتعالی به ژوند نه تنګسیا لري کړي او څوک چې د مونځ پابندي نه کوي الله تبارک وتعالی به ژوند د تنګسیا نه ډک کړي ښه اوس دا یو خبره ستاسو په زړه کې به دا اشکال راځي چې پلان کې سړی خو مونځ کوي او د روپۍ مخه ورسره نشته د روپۍ مخه سره نو موږ مالداري او غریبي پیژندلې نه ده چې مالداري او غریبي ویلی شي څه ته حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به د ژوند تنګسیا لرې کړي نو د ژوند تنګسیا لرې کېدل ګورې په پیسو کې نشته دا یاد وساتئ دا په پیسو کې نشته دی دا د الله په عبادت کې ده ډیر خلک به تاسو لیدلی وي ډیر خلک به داسې لیدلی وي چې کروڑ فتیان لک فتیان به وي او خبر به شي ویسه وکړه خودکشي وکړه ولې خودکشي وکړه د خپل ژوند نه تنګ راغی نو دا ولې ځکه د مونځ پابندي نه کوي د مونځ پابندي کله چې درته هم ټینشن و په پریشانۍ کې بس مونځ کوه مونځ الله به دې ټینشن ختموي مونږ ته خلک ټلیفون وکړي که نه وایي مولانا صاحب مونږ وایي هو یاره ډېر ټینشن دی راته څه وظیفه راته راکړه یا بعضې به کې وایي په ما باندې چا څه جادو مادو کړی دی ځکه هر ټایم پریشانه یم هر ټایم خفه یم هلکه ولې تا ته به څه وجې ځکه به خفه نه وجه راته نه ده معلومه هېڅ چل نشته دی بس خفه یم نو زه ورته هم تا ته وجه نه ده معلومه خو وجه ما ته معلومه ده وجه دا ده چې ته چېرته قبله پېژنې نه چې په کم طرف ته نو جومات درته سپینه تاڼه ښکاري نو چې جومات درته تاڼه ښکاري نو بیا به یې تا ته ټینشن ته به یې په پریشانو کې مبتلا ته مونځ 5 وخته شروع کا چې بیا تا ته د ټینشن جوړ شي ته بیا ما ته دا شکایت وکړي حدیث مبارک دی کم انسان چې مونځ کوي الله تبارک وتعالی به د ژوند تنګسیا لرکوي او کم انسان چې مونځ نه کوي هر څه به پرېوانې خو زړه به یې خوشحاله نه وي
زړه به مطمئن نه وي هر ټیم به دا سوچ کوي چې ما ځان ووجلې یو دا حدیث مبارک کې راځي یرفع عنه ضیق العیش الله تبارک وتعالی به ترې د ژوند تنګسیا لرې کړي څوک چې د لمونځ پابندي کوي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعذاب القبر الله تبارک وتعالی به ترې عذاب قبر پورته کړي عذاب قبر دا ثابت دی دا شته دی عذاب قبر الله تبارک وتعالی دې موږ ټولو ته دا قبر د عذاب نه فنا راکړي حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی القبر روضة من ریاض الجنہ او حفرة من حفر النیران نبی علیہ السلام فرمائے اے زما صحابہ دا قبر دا ډیرکه دا سل چې تاسو یې نه کنا نو دا داسې د خاورو یو سلی مه ګڼئ چې بس دا د خاورو یو سلی ولاړ دی نبی علیہ السلام فرمایلی وی دا د جنت د باغچو نه یو بهترینه باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو بدترینه کنده ده یا جهنم دی او یا جنت دی او بیا نبی علیہ السلام فرمایل وی دا قبر روزانه یو څو اوازونه کوي دی وایي وی انا بیت الوحده انا بیت الظلمه انا بیت التراب انا بیت الدود زه د چینجو کور یم زه د چینجو کور یم نیک عمل راوړه چې د چینجو نه محفوظ شي ځان له د جنت بستره تیاره کا انا بیت التراب زه د خاورو کور یم ځان له څه بستره تیاره کا انا بیت الوحده زه د یوازیوالي کور یم ځان له نیک عمل وګوره چې ملګری در سره راشي انا بیت الظلمه زه د تیارو کور یم ځان سره د ایمان او د نیک عمل رڼا راوړه دا قبر روزانه دا اوازونه کوي خو مونږ تاسو نه اورو او بیا نبی علیہ السلام فرمایل وی کله چې دا نیکمل انسان په دې قبر کې کېښودی شي وی دا ځمکه ورته وایي وی زما په شا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ماته ته محبوب وي ماته ډېر خوښ وي ځکه په ما باندې تا سجدې کولې په ما باندې تا تلاوت کو په ما باندې تا ذکر و اذکار کول په ما باندې تا درود شریف ویل او زه به ډېره خوشحالېدم دا یاد وساتئ سجدو ځایونه ډېروئ ښه سجدو ځایونه مونږ چې دا سنت وکړو نو مونږ وایو ځای بدل کا په دې کې حکمت څه دی حکمت پکې دا دی چې ځای دې بدل کړو نو د سجدې ځای دې څه شو بدل شو او په کم ځای باندې چې ستا سجده لګېدلې په ورځ د قیامت دغه ځایونه به ستا دپاره ګواهي کوي نو د سجدو ځایونه څه کوي ډېر کوي الله نو په دې ځمکه چې کله انسان سجده لګوي نو دا ځمکه خوشحالېږي نو ما په مشا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ته ماته ډېر زیات خوښ وي او نن ته زما غېږې له رالې او ته ګوره چې زه ستا سره څومره ښه سلوک کوم حدیث مبارک کې راځي وي دا ځمکه به د باندې په کلاره داسې کېږي لکه دا مور چې دا ماشوم داسې ټپوي چې ودی کي دغه شانتې دا ځمکه ده لره ټپوي چاپې کوي او دمه کوي او چې کله یو بدعمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي الله دې فنا راکړي حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه ورته وایي چې زما په شا باندې څومره خلک ګرځېده که نه په ټولو کې زیات ناخوښه ته ماته وي ماته ډېر زیات ناخوښه وي ولې دروغ تا په ما ویل غیبت تا په ما کو
زینا تا په ما کوله غلا تا په ما کوله ډاکه او شوکه تا په ما کوله او سار به د مانځه ټایم و ته به په ما باندې اوده وي دلته به اذان وشو چې حی علی الصلاة حی علی الفلاح او ته به دلته په کټ کې پروت وي دا ځمکه به دغې ټایم کې د انسان تخیرې کوي ښه چې کله د سهار د مانځه ټیم یو دی دا پلیت په کټ کې پروت وي نو دا ځمکه ورته خیرې کوي خیرې کوي ای پاسه ای پلیته زمانه پاسه لاړ شه چېرته ځان له بل ځای وګوره ولې ماته تکلیف راکوي ولې ماته تکلیف راکوي نو چې کله دا بدعمله انسان په دې ځمکه کې کېښودی شي نو دا ځمکه ورته وایي ما ته په ټولو کې ناخوښه ته وي او نن زما غېږې له رالې او ته کور زه ستا سره کوم سلوک کومه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام وفرمایل په ده باندې دا ځمکه راجوخته شي راجوخته پې شي او د دا چجې په یو بل کې ورشي نبی علیه صلات وسلام د هغې مثال خپلو صحابه کرامو ته د خپلې مبارکې ګوتې داسې کړې د خپلې مبارکې ګوتې داسې کړه په یو بل کې ورکړي وي د دا چجې داسې په یو بل کې ورننوځي دا ځمکه پې راجوخته شي او دی داسې مږي به دي خپل منځ کې الله دې فنا راکړي نو کوم انسان چې د مونځ پابندي کوي الله تبارک وتعالی ورته عذاب قبر نه څه ورکوي فنا ورکوي حدیث مبارک کې راځي کله چې انسان په دې قبر کې کېښودی شي که نه دا رشته دار د ده نه لاتلي نه لاتلي نه چې واپس کېږي او روانېږي په دې ټایم کې دله دوه فرشتې راشي د ده نه تپوسونه کوي نو چې کله دا فرشتې راشي که نه نو دا مونځ راشي د ده سر ته ودرېږي مونځ یې سر ته ودرېږي فرشتو ته وایي وایي د دې طرفه به ګورې نه راځئ د دې طرفه به نه راځئ زکات یې راشي ښي طرف ته ودرېږي وایي د دې طرفه به هم نه راځئ روجۍ ګس طرف ته وګرځي وایي د دې طرفه به هم او دا نور نیک اعمال د ده خپو ته ودرېږي نو څه معنا فرشتې ورته نږدې نه راپرېږدي وایي دله نږدې مه راځئ خو تپوس کوئ د هغې لرې ځای نه وکئ د هغې لرې ځای نه وکئ نو فرشتې د ده نه د لرې نه تپوسونه کوي خو خواله نه راځي نو د مونځ پابندي کوه چې ستا د سر د طرفه حفاظت وکړي نو دویم نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي څوک چې د مونځ پابندي کوي نو الله تبارک وتعالی به ترې نه عذاب قبر څه کړي پورته کړي دریم نبی علیه صلات وسلام فرمایي ویعطیه الله کتابه بیمینه الله تبارک وتعالی به ورته اعمالنامه په ښي لاس میلاو کړي دا مونږ چې کوم اعمال کو ښه کو یا بد کو زمونږ سره دوه فرشتې دي یو په ښه اوږه راسته ده او بله په ګس اوږه ده یعنې یوه ښی طرف ته ده او بله ګس طرف ته ده ښي طرف والا نیکۍ لیکي او ګس طرف والا بدۍ د انسان لیکي چې کله یو انسان نیک کار وکړي که نه نو دا ښي طرف والا فرشتې سمدستي لیکي او چې کله یو ګناه انسان وکړي نو دا ګس طرف دا فرشتې چې لیکي نو الله تبارک وتعالی وایي صبر وکړئ صبر دا ورله لامه لیکئ کیدای شي توبه وباسي کیدای شي څه وباسي توبه وباسي مه لیکئ لا خیر دی زما ته اوس هم تمه شته دی به توبه وباسي مه لیکئ مه لیکئ خو چې کله دی په خپل ګناه باندې کلک شي او قصو کی او توبه په اراده کې هم ناراضي نو بیا فرشتو ته الله تبارک وتعالی فرمایي ولیکئ ورله دا بدبخت توبه نه وباسي دا بدبخته توبه نه وباسي ولیکئ ورله دا ګناه نو دغه کوم اعمال چې لیکلی شوي دي په دې صحیفو کې
نو دا به بعضې خلکو ته په ښي لاس میلاویږي چې نیکۍ ډېرې وي او بعضې ته به بګس لاس میلاویږي چې بدۍ ډېرې وي. الله تبارک وتعالی دې موږ ته عملنامې په ښي لاس راکړي. دا یو ریزلټ دی، دا د ټول ژوند ریزلټ دی چې موږ ته به هلته میلاویږي. او چاته چې په ښي لاس کې میلاو شوه دا خبره به د دې دلیل وي چې دا انسان پاس شو په امتحان کې. دی څه شو؟ پاس شو. او ده به د خپله عملنامه راغستي او منډې به وخي او هر چاته به ښیي راشئ زما عملنامه ولولئ که نه وګوره ما څومره الله کامیاب کړم، الله کامیاب کړم. لکه څنګه چې دنیا کې یو ماشوم پاس شي که نه نو دا منډې نه وي زر زر یو خبرې وایي ما دومره نمبرې اخیستي دي. نو چې په هغې امتحان کې کامیاب شي نو دی به ګرځي او خوشحالي کوي دا زما عملنامه ده. او کله چې یو انسان الله دې فنا راکړي عملنامه ورته په ګس لاس د شانه میلو شي، په ګس لاس د شانه دا خپل دا ګس لاس به په دې خېټه کې نه راباسي او د شا د طرفه به یې راوالي. نو دی بو یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. هی هی دا را سره څه وشو؟ هی افسوس چې ما د خپل عملنامه نه وې لیدلی. هی زماغه دبدبه څه شوه، زماغه نشې څه شوه، زماغه لوی څه شوه. هی زه خو ناکامه شوم او زه هلاک شوم. الله دې دغې ورځې نه موږ وساتي. نو کوم انسان چې د مونځ پابندي کوي الله تبارک وتعالی به ورته عملنامه په ښي لاس باندې ورکوي. او څلورم ویمر علی الصراط کالبرق او دی به په پل صراط باندې داسې تیریږي لکه د بجلۍ پړک. دا یاد وساتئ د محشر دا میدان چې کم دی په کم میدان کې به چې حساب کتاب کیږي دا به داسې وي لکه یوه جزیره، دا به یوه جزیره وي د دې نه به ګیر چاپېره اور تاوي او په منځ کې به حساب کتاب کیږي. د دې نه اخوا یا بیا جنت دی، دا محشر میدان دی، دې پسې جهنم دی، اخوا بیا څه شی دی؟ جنت دی. د دې د محشر میدان نه چې ځینو په جهنم به اوړي دا پل صراط د جهنم د پاسه دی، د جهنم د پاسه دی. نو په دې باندې چې تیریږي خلک نو دا به په مختلفو قسمونو سره بعضې به په دې پل صراط باندې داسې تیر شي لکه د بجلۍ د پړک په شانتې د عمل مناسب به تیریدی. بعضې به پې داسې تیر شي لکه تیز رفتار اس، بعضې مسلمان به پې داسې تیر شي لکه عام تک سره چې انسان ځي، او بعضې به پې داسې تیریږي چې په خړپوسو به روان وي، خړپوسو باندې به روان وي، او چې کله دې منځ ته شي که نه نو ښکته به ورته وشي. ځکه په دې پول خو به تیریږي خامخا جنت ته لاره دغه ده، جنت ته لاره دغه ده. نو بعضې انسان به داسې چې دې منځ ته شي نو دی به ښکته ورته وشي. الله دې موږ د دې نه وساتي. نو دغه جهنم دی، بیا دغه جهنم دی. نو څوک چې د مونځ پابندي کوي حدیث مبارک کې راځي دی به په پل صراط داسې تیریږي لکه د بجلۍ پړک. څه معنا؟ دلته خپه کړی و هلته بس چې سترګې غړی خو جنت کې ناست دی، پوهېدلی به هم نه چې زه پې څنګه لاړم، د بجلۍ د پړک په شان به تللی. الله دې مونږ ټول د بجلۍ د پړک په شان پې تیر کړي. بعضې خلک نعوذ بالله احادیث مبارکو کې د دې د اوبو نه نرم او د تورې نه تیره دا صفات ذکر شوي دي که نه. بعضې خلک د دې نه مذاق روح کې چاته مذاق روح کو کافر شو. څه شو؟ ځکه حدیث پورې خندل دا کفر دی، دا اتفاقی مسله ده، په دې ګاډو څه شک نشته.
دا د الله قدرت ته قدرت ته دلته خپکا بس هلته په جنت کې ناسي په جنت کې به ناسي ته چې په دې باندې مزي څنګه څوک نو دا د الله په قدرت سره بیا شي نو څوک چې د مونځ پابندي کوي نو دی به د بجلۍ د پړک په شان تېرېږي په پل صراط باندې او پنځم ویدخل الجنة بغیر حساب الله تبارک وتعالی به جنت ته بغیر د حساب او د کتاب نه داخل کی الله دې مونږ ټول جنت ته بغیر او بی حساب او بی کتاب داخل کی الله حدیث مبارک کې راځي وې د چا سره چې حساب کتاب وشو نو دی هلاک شو د څه شو هلاک شو داسې به څوک چې الله ته حساب کتاب ورکړي څوک شته دی داسې به څوک چې د الله تبارک وتعالی ته به حساب ورکړي نه 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 داسې څوک نشته دی نو څوک چې د مونځ پابندي کوي الله تبارک وتعالی به بغیر د حساب او د کتاب نه جنت ته داخل کی چې ځه تا د مونځ پابندي کړې ده جنت ته ور داخلېږه نو څو اکرام شو پنځه څوک چې د مونځ پابندي کوي الله تبارک وتعالی به څو اکرامه کوي دا پنځه به کوي کم الله به د ژوند نه تنګسیا ختمه کړي اول انعام نغد په دنیا کې دا دی دویم دا دی چې الله تبارک وتعالی به د عذاب قبر نه محفوظ وساتي دریم دا دی چې الله تبارک وتعالی به ورته عملنامه په ښي لاس ورکړي او څلورم دا چې په پل صراط باندې به د بجلۍ د پړک په شان تېرېږي او پنځم دا چې الله تبارک وتعالی به جنت ته بغیر د حساب او د کتاب نه داخل کی الله تبارک وتعالی دې مونږ ټول جنت ته بغیر د حساب او د کتاب داخل کی الله دې د عمل کولو توفیق راکړي او آخر دعوانا الحمدلله داسې بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشانه سره کلیک کړئ تاسو ته په دې باندې په ډیلی بیسس باندې نوي بیانات مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه